حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بیت المال نه وظیفه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به د کپړې تجارت کولو او فدی به گزاران وو. کله چې خلیفہ جوړ کړی شو نو د معمول مطابق یې سحر څو څادرونه په خپل لاس واچول او بازار ته د خرڅولو دپاره یې تشریف یووړ. په لاره کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخې ورغی. تپوس یې وکړو کوم خوا ځې؟ ویې فرمایل بازار ته ځم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عرض وکړو که چېرې ته تجارت کې مشغول شې نو د خلافت کار به څه کېږي؟ ویې فرمایل چې په بال بچ به د کومې خورم؟ عرض یې وکړو چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې هغه ته نبي علیه الصلاة والسلام د امین یعنی امانتګر لقب ورکړی دی هغه ته به لاړ شو. هغه به تاسو دپاره د بیت المال نه څه مقرر کړي. دواړه حضرات هغه ته ورغلل. هغه ورله هغومره مقرر کړه څومره چې یو مهاجر ته اوسطاً ورکولی شو، نه کمه نه زیاته. یو وارې بیوي صاحبې ورته درخواست وکړو چې څه خوږ څیز خوراک ته مې زړه کېږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې ما سره خو رقم نشته چې واخلم. بیبي عرض وکړو چې زه به د هرې ورځې د خوراک نه لږ لږ بچ کومه، څو ورځې کې به دغومره مقدار جوړ شي. دوی ورته اجازت ورکړو. بیبي صاحبې په څو ورځو کې لږې غوندې پیسې جمع کړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې د تجربې نه دا معلومه شوه چې دومره مقدار موږ ته د بیت المال نه زیات راکولی شي. نو چې کومې پیسې بیبي صاحبې جمع کړې وې هغه یې هم په بیت المال کې جمع کړې او د مخکې دپاره هغومره مقدار څومره چې دې روزانه جمع کړې وې د خپلې تنخوا نه کمې کړې. پیدا کې لګي دومره لوی خلیفه او بادشاه چې د لومبۍ نه یې خپل تجارت کولو او هغه د ضروریاتو دپاره کافي هم و. څنګه چې د هغې اعلان نه معلومیږي کوم چې بخاري شریف کې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه جوړ کړی شو نو ویې فرمایل چې زما قوم ته دا خبره معلومه ده چې زما پیشه د تجارت زما د بال بچ دپاره کافي وه، خو اوس د خلافت په وجه د مسلمانانو په کاروبار کې مشغولتیا ده. په دې وجه د بیت المال نه به زما د بال بچ دپاره خوراک مقرریږي. سره د دې چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات کېدو نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته یې وصیت وکړو چې زما ضروریاتو کې کوم څیزونه د بیت المال دي هغه دې زما نه پس راتلونکي خلیفه ته حواله کړی شي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دوی سره څه اشرفي روپۍ نه وې، یو د فیو اوښه، یوه پیاله، یو خادم و. بعضو روایتونو کې یو بړستن، یوه طلایي هم راغلي دي. دا څیزونه کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته په نیابت کې ورسېدل نو ویې فرمایل چې الله تعالی دې په ابوبکر رضی الله تعالی عنه رحم وکړي چې ده خپل وروستني خلک په مشقت کې واچول.